نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو، امید لرم ښه به یې، خیر خیریت سره به یې او د ژوند په مزو کې به یې. الحمدلله ډېر وخت بعد ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم. دوستانو، نننی پیغام د هغه خلکو دپاره دی چې کوم په دنیا کې داسې ډوب شوي دي چې هغې نه د قبر تیاري هم هېره ده، د آخرت تیاري ترې هم هېره ده. زما دوستانو، دا دنیا پاتې ده، فاني دنیا ده. دنیا زمونږ مشران هم ښخ کړل، کشران هم ښخ کړل. زما دوستانو، د دنیا پسې دومره مه مړه کېږئ. دنیا اوسه پورې چا هم خپله نه کړه. زما دوستانو، زمونږ اصل ژوند د مرګ نه بعد چالو کېږي. دقه زمونږ یو بهترین ژوند دی، خو الله بهترین ژوند چې مونږ نیک اعمال کړي وي. زما دوستانو، زمونږ په سر باندې 50,000 کاله ورځ را روانه ده. د حشر میدان ته به ځو. زما دوستانو، قبر ته به ځو، الله له به جواب ورکو. زما دوستانو، دنیا نه روځئ او د قبر آخرت دپاره تیاري وکړئ. دا نه چې ځوان بیا تش لاسونه روان یو، د الله مخې ته پیش کړي. بیا الله کریم دی د قبر دپاره تیاری کولو توفیق را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې او الله کریم دی پر خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.